الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا عند كل عالم إلا من يدعوكم من خمس إلى خمس من الشك إلى اليقين ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الكبر إلى التواضع ومن الرغبة إلى الزهد ومن العداوة إلى النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه مسلمان حضرات علماء کرام اللہ نے تم سنا ناس تدخل رضا زمین ہوئی سنگ چلی صاحب عبد الرحمن بابا اگر وہ بیوی کرنے کے بے اخلاص کا حلاوت دا اسلام نشتا کہ اسلام نے وہ اسلام نے اخلاص اور نہ مدت اخلاص کسی دیا اخلاص کی مشکل صفت ہے تیرے بارڈی رب لے تیرے سکرے بکار لے اللہ نے مدت آسف اس طرح اخلاص کسی خیر دریا رمونا ودر رسول اللہ تو میرا عجلنا مدت رسول صاحب چونکہ وقت دے کم دے اور زمین کی مندری کو خوشحالی نہیں مدا نہیں سے کو خوشحالی یہ لوگ نکالے اول چلے نو اگر روایتی چکم ترتیب دے اکابر اتکالا اور متکالا محنت کو قرآن حدیث سے تقریر لہذا دعالی احتقام خوشحالی نو خبر کو دوار میری بلیدی وہ مختصر اول نکاح خبر کو ملتا پوری کوئی چیز اول حقداری سے لیکن تحقیق کو انتخاب ہے سنے سوالوں کی نداوشی اور صلاحیت لائی یعنی خام خواب تصور کی امور کی و بیاد انسان کی و خواہش کی اقدامات تزیرہ ندی وجہ علماء کی چلوچی اور حقداری چلے بالخیر و انتخاب کے دانا بچی والحق ہے خامو بکم دے پیدا کی دا اول دا مور کار زمداری دے چلے خبری لور صحیح تربیت ہوگی او بیا دا خامن زمداری دے چکا دا وادشی بیا خامن دے تو ماحول جوڑے دا دین دار ہے نو دا دین محبت چی پیدا کی دا دین وجہ زمون علماء وی چلے لور تربیت چلے دا قام تربیت ہے او دا زوی تربیت دا پر تربیت ہے قانون کو خصوص چکی لہذا ماہرین وہی چھو بچی وانے سبور اثر فکری تو بچی وانا اثر دمور ہے دمور لبلار ہے دوے مسئر پہ دمور دماغول ہے دوے مسئر پہ دلار
سلورم اثر کې استاد دی نورونو استاد د چې بچی راځي نو دا په سلورم مرتبه کې راځي د بچی د تربیت چې سلور مرتبه دي نو دا درې ذمہ داری د مور پلار ده سلورم د استاد نو د بچی ولا استاد هغه مور ده د بچی ولا مدرسه د مور جوړه ده او بچی ولا سر د مور ده نو د مور چې کوم عقیده نظریه ده د مور چې کوم اخلاق او عادات دي د مور چې کوم خوی خصلت دي هغه اثر په بچی دي د دې وجنه یا ساتي بابا عبدالرحمن وای کوم خدای چې پشان تدا بعیشی نارینه د کام جهان دې نه قربان شاه وای دې دیندار الکینه د یوې کوخې صدقه سلبي دین نارینه د یو دیندار خدای د یوې چپلې نه سلبي دین نارینه قربان شاه قابل تخرج دي د دې وجه د خپل نوم وسې تربیت کاکا وای ما او تربیت وکړه څنګه بیمار دیو بیه سوال قسم کوي اخبار ما هیته نه هم مارچ اخبار ما هیته نو دې کاکا دا وګور زمون دبل د اسلامي جمهوریت پاکستان اول خو تعلیمي نظام طبقاتي دی نو دا حسن مسلوب دی چې د غریب بچي په محروم دي د مالدار بچي سړي نو دې ته تعلیم وې د تعلیم توحید چې ټول دې په یو ملک کې په پیسو خرڅي نه تعلیم او خدا تعلیم دی دا سرمایه کاری او تجارت ډېر نمبر زموږ د ملک په تعلیمي نظام کې د سړیتوب د انسانیت د حیا او د غیرت د پښتو د ایمان د سړیتوب او د انسانیت څخه بالکل صفا الټا اثر دا چې زموږ د ملک نظام تعلیم کله چې نه موږ په دغه کارو د سیکولر دی د سیکولر معنا دا چې د مذهب نه آزاد دی د مذهب نه آزاد دی چې تعلیمي نظام د مذهب نه آزاد شي نو زموږ د تربیت په وسیله کې زموږ د تربیت هغه د انسانیت سره ورته کوي صرف د مادیت او صرف تعلیم دی لپاره د پیسې توګه حالانکه د تعلیم مقصد په مقدس مکه په دې سلوک په دنیا کې یو ماهر د تعلیم دا تعلیم نه لري چې د تعلیم مقصد کې څه دی تعلیم څه دی دا مغربي ماهرینو نه کوي ولکه موږ دا غنه متاثر لهدا خبر اوري نو د نومبر اخبار باندې تاسو د زموږ د ملک اسلامي جمهوریت پاکستان او بیا زموږ د ملک دارالخلافه اسلام آباد صرف اسلام آباد ته ټول پاکستان ټول خلکو کې راځي او باندې چې نه کوي ټول کاریګر وروکي او په اکثر مارچ باندې د حقوق نسوا د آزادی مارچ کوي او دا چې وي چې الله سنne آزادی محمد سنne آزادی عمران سنne آزادی مولا سنne آزادی وای مې نه څه په حکمت وای چې تاسو اشاره کوئ په خپل کې دي چې زما وجود زما احتیاج د نه هم مان څخه وګورئ نو پټ وینئ چې پټوان راغلي او د پاسې ویلي چې زما وجود زما احتیاج نو دا زما وجود زما احتیاج په پنجابي کې دا پښتون لري نو د پښتنو نه چې کاریګرو او یو مسعود لاړ شي دا وی موږ د نظریه چې زما وجود زما احتیاج زبر پټه ګرځم دې سره زما د مور پلاس څخه دی دې سره د مذهب څخه دی دې سره د ملا څخه دی دې سره د ریاست څخه دی او چې په دې ډول محترمه ده نو موږ یې په خپل شروع کې زموږ په سر یې سره دی وای موږ په سر د بچور او ماشینه نو که تاسو د دې سکولونو د نظام په تمه ان خیال سو محال سو جنون په دې باندې باخلاق مور او باخلاق پلان نه کیږي ځکه دا حارس د انسانیت پرشار دی دا حارس مال پرشتیرا د مذهب په کې څه دی الټه دا سیکولر نظام تعلیم دی جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی
की इनाकत इस इल्म को कहते हैं अरबाब नजर को इकबाल से अतिया काल मख के नमक तो जोड़े दो नमक के राह पर जेले कम तारीफ तो वजह खजे सड़े पूरी दा तारीफ न ले दा मर दा कोई नो वजह सीधा एका तेरी ना कोई नो के तो कुरान का हदीस को वजह नो तो अव्वल को माहौल जुड़ो तो कोर को माहौल को नो के की او کچرتا ترتیب سره الحیا او د پښتو د روایتو مطابق د قرآن او حدیث تعلیم کیږي دا د استاد ذمہ داری ده چې په نور قرآن او حدیث کې دا ډېر ضروري خبره ده لهذا قانون المخلوق جديد وجوده اول لخير الانتخاب وسخمور وقرآن وحديث کې راځي دا تاسو ورته دعوت او تبلیغ او مهنت باندې الله کروڑوں خلق ته هدایت نصیب کړي د دې کروڑوں خلق ته هدایت اصل سرچشمه د مولانا یاسین نیک مور بس د قران په دوا یو منزل قران په روزانه کې پښمنی کو پاسیدا او الله ته جړل چې خدای زما بچی دې په کار قبول کړي نو دا تاسو وګورئ د مولانا یاسین عليك عن فكر رسولنا الله امت رسول عظيمه نقولنا او بيان مولانا يحيى سيدنا نامرو او لا غفل شيخ سياسي رحمه الله عليه داخل امت رسول عظيمه نقول الله ورقلا دان نيك مور بركته لهذا تقول لنا وسيط البيت کو تیری گود میں پلکی ہے تقدیر زمان لن کو جڑائی کہ امت تقدیر پروتے امت امام مدرسہ حکومت د لیډر د حکومت د پاسبان دا د مور په جوړه کې پیدا کیږي نیک مور دا اوس د کابل ما قاری عبدالرحمن السلیس دا مرکات معین نو واقعي مې د پیر ملتکار سے دا مرکات معین په کتاب کې پیر سے وایي چې د سره زما ملاقات وکړه نو وی زما د خپل واقع بیان کړه چې زه ورته یو منظور دومره روان روان چې موږ کار مېلمانه راغلي نو زما مور کټه کوله نو زه ولګې نو خار مې راټول کړې هغه کټه کې خار وو به زما مور چې کټه ولګې ما له واځه په ما ته وایي چې عبدالرحمن دا دې څوک راځي کابي امام کا چې یو مور په غوسه کې خپل بچی ته دعا کوي هغه خدای قبول کړه شیخ عبدالرحمن السلیس وی چې څنګه د کابي امام د زمانه مور دعا د دې کې مور نه قربان شه نن خو زموږ خانداني ژوند تباه دی خانداني ژوند تباه دی نن دې کې مور ته څوک ترجیح نه ورکوي مالدار ته ترجیح ورکوي چې د ژوند رواج پوره کړي چې زما د ښځې سره ډېر سامان راځي دا ډېر جهیز مهیز زموږ نوجوان بې غیرته کړو د ښځو سامان ته مجاهد چې زما ښځې سره سامان راځي نو زما د کور ډیکوریشن به مې جوړي دا 100% لیکوالو ورسره دا جهیز مهیز نه کوي دا نور سره سامانونه پوره نه کوي دا 100% لیکوالو ورسره د اسلام سره د دې څه تعلق دی یا ساتي اسلام د لور د احسان نه موږ نه لري کوي لور سره احسان کوو خو د لور سره اول احسان دا دی چې دا یې صحیح تربیت کوي نو تربیت کوي لهذا بیا دې احسان نه دی چې ته لور سره نور سامانونه کې انده به سي وځي ځکه چې نن سبا خو سردا شروع دی واجب وکي نو سلور میاشتې او درې میاشتې پس دې خاور بهر شي تاسو دا خبره وکړئ دا د واده نه وروسته چې اوسړی بهر شي دا به رئیس جمهور ولې دي کړو پیسو ډېرو لري وایي کنه پیسو ډېرو لري کنه سالم پیسو ډېرو لري او خپل ځوان ځان خزر هغه بیرته حافظ پاتې نو چې یو ځوان ځان خزر بیرته حافظ پاتې ځکه د یو خوني تاسو په کومې څوک دی خاوند دې پرې ورته کوي نو خاوند خو ظالم دی نو باندې پیسو ډېرو خواهی جاهل ده د کور ماحول جوړ نه دی پلار دې نشو کړی ګټې وکړي نو چې دا دې
طلاق ورکړي د ټولو نه زیات مسلې د طلاق وي دا د طلاق شرح ولې ډېره شوه توصل ظلم کې لهذا چې یو مور نفسیاتي بیمارې خواږه مثلا هغه د منګه کوي پیشو ده پلار ته د شکرانې کولې جوړ کړی دی خاوند ورسره ظلم وکړ کور ماحول کې ګاډه نه دی د هغې چې بچې وکړي ورته خیرې کوي نو داسې کور به د بچي څه تربیه کوي او خلټه خیرې کوي لهذا د بچي د مور